بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف آخرین سبق نمبر 5 دی او په نن درس کې ان شاء الله مونږه اوله فایده وایو. د دې درس نه مخکې سبق کې مونږه د کم څلور سبقونه شوي دي، په هغې کې مونږه د 7 اقسامو بحث کړی و. هغه چې کوم شعر دی صحیح است و مثال است و مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف. د دې اوو سیزونو باره کې تفصیلي بحث کړی. نن به انشاءالله مونږه اوله فایده وایو، فایده اوله. په دې کې وایي په عربی ژبه کې حرف علت ته ثقیل یعنی درون وایي. مونږ ورته درون وایو، عربی کې ورته ثقیل وایي. کوم سیز چې ډېر وزني وي که نه، وزن ډېر زیات لري، هغه سیز ته په عربی کې ثقیل وایي. مونږ ورته په پښتو کې درون وایو. یاره دا ډېر زیات دروند دی، ډېر زیات وزني دی. وزني 2-4 کسانو باندې نه اوچتېږي که نه، هغه سیز ته مونږ درون وایو. او عربی کې هغه ته ثقیل وایي، ثقیل. نو دا حروف علت چې دي که نه، دا ډېر زیات ثقیل دي، ډېر زیات دروند دي، ډېر زیات وزني دي. او حروف علت 3 دي، دا یاد وساتئ. حروف علت 3 دي ښه. یو دی اول نمبر واو دی، واو. دویم نمبر یا ده او دریم نمبر الف دی. صحیح شو جی؟ دا 3 حروف علت دي. نو ګورئ، او واو هم ډېر زیات ثقیل دی، د ټولو نه زیات وزني واو دی 1 نمبر باندې. ټیک شوه. په دویم نمبر ثقیل یا ده، او د دې دواړو نه لږ ثقیل هغه د الف دی په 3 نمبر. ټیک شو جی؟ او کومه صیغه کې چې دا 3 حروف راشي که نه، هغه صیغې ته موږ صحیح صیغه نه وایو. ټیک شو جی؟ چې د دې 3 حروفو نه پکې یو حرف هم راشي، د فا عین لام مقابله کې واو راغی، نو دغه به صیغه به صحیح نه وي. چې د فا عین لام مقابله کې یو حرف هم یا وي، نو دغه صیغه به صحیح نه وي. د فا عین لام مقابله کې یو حرف هم الف وي، دا صیغه به صحیح نه وي. ټیک شوه؟ دغه ته بیا دغه کمزوري وي، کمزوري. نو کومه صیغه کې چې واو یا الف راغلی وي، یا 2 یو شان حروف راغلی وي، 2 یو شان حروف راغلی وي، نو دغه صیغې ته بیا مونږه کمزوري صیغه وایو، کمزوري صیغه ده. ټیک شو جی؟ نو دا واو الف، دا واو یا الف، واو یا الف، د دې مجموعه چې ده که نه، د دې مجموعه هغه دا دی وای. که تاسو ته یاد شي، کوم انسان چې بیمار وي که نه، او ډېر زیات تکلیف وي ورته، نو د هغه د خولې نه دا وای اواز وځي. وای دا وای اواز د ده د خولې نه د دې بیمارۍ د وجې نه وځي. ټیک شو جی؟ نو د دې دا مجموعه علماو ځکه مقرر کړې ده چې دا وای د تکلیف اواز دی، د بیمارۍ اواز دی. نو دا واو الف یا چې دی، دا چې په کومه صیغه کې وي، هغه صیغه به بیماری، هغه به کمزوري وي. ټیک شوه؟ نو هغې کې به دا واو یا دا الف دا به یا بدلیږي، یا به حذف کیږي، او یا به چې دی ساکن کیږي. دا 3 خبرې به پکې وي. ټیک شوه؟ یا به دا واو یا الف دا به یا ختمیږي، حذف کیږي، به مکمل به ختمیږي، یا به د دې په ځای بل یو حرف راځي، او یا به دا ساکن کیږي. دا 3 خبرې به پکې وي. ټیک شو جی؟ نو حرف علت دې ته وایي، ها، واو یا الف دې ته حروف علت وایي. نو په عربی ژبه کې حرف علت ته ثقیل یعنی درون وایي، دا ډېر زیات درون وي. لکه اقول. نو ګورئ، په دې اقول کې یو دا حمزه دی الف، او یو دا واو دی. دې الف ته مونږه حمزه وایو. ښه جي؟ بیا زه تاسو پوهیم چې حمزه څه ته وایي، الف څه ته وایي. مخکې درسونو کې تیر شوي دي، خو بهرحال زه بار ځکه تکرار کوم چې دا نوي طلباو دا یاد شي، یاد چې حمزه څه ته وایي، الف څه ته وایي. لکه اقول دی که نه، په دې کې یو حرف علت دا حمزه راغی، او یو حرف علت پکې دا واو راغی. نو ګورئ، دا اقول ډېر زیات ثقیل دی، او د قل په نسبت باندې، د قل په نسبت دا اقول ډېر ثقیل دی. قل ثقیل نه دی، او اقول ډیر ثقیل دی. وګورئ، دا اقول په ویلو کې لږ غونته کې مشکل دی، او قل بالکل نرم، بالکل نرم. ځکه پر قل کې نه حمزه شته، او نه پکې واو شته، نه پکې یا شته، حروف علتو نه پکې یو هم نشته. لکه اقول د قل په نسبت ثقیل دی، ډیر ثقیل دی. صحیح شو جی؟ نو ځکه کله کله مونږ دا حروف علت حذف کو. حذف کو مطلب دا چې ختم کو، د دې صیغې نه مکمل ختم کو، وی باسو تی بالکل.
ٹھیک شو دا واو یا دا یا دا الف دا د صیغې نه مکمل ختم کو بالکل یې وباسو بس دا دریو نه پکې یو نه ذکر کیږي او نه پکې وي ٹھیک شو او کله یې په بل حرف بدلو کله دا واو یا الف دا په بل حرف باندې بدل کو ٹھیک شو او کله یې ساکن وو کله ساکن کو نو کله حذف کو کله په بل حرف باندې بدل کو او کله ساکن وو دا درې تبدیلیاں پکې راولو ٹھیک شو جی نو اوس مونږ ته وای په حروف علتو کې د ټولو نه زیات واو ثقیل دی واو ډیر زیات وزن لري ډیر درون وي ٹھیک شو او بیا ورپسې یا ثقیل وي واو نه پس د یا نمبر دی ما تاسو ته دلته کې 2 نمبر ورته لیکلی دی او اخر کې الف ثقیل دی نو درې واړه ثقیل دي خو د ټولو نه زیات ثقیل واو دی بیا ورپسې د واو نه پس یا ثقیل ده او د یا نه پس الف ثقیل دی ٹھیک شو جی دا خبر خو ختم شو چې حروف علت دا ډیر زیات ثقیل وي او کله مونږ حذف کو کله بل حرف سره بدلو او کله ساکنو ټیک شو دا درې خبرې پکې وي او بیا راته دا وي چې واو د ټولو نه زیات ثقیل وي بیا ورپسې یا ثقیل وي بیا الف ثقیل وي اوس مونږ ته د الف او د حمزه په منځ کې فرق ښیي چې الف څه ته وایي او حمزه څه ته وایي نو بیا دلته تاسو ته مثالونه هم لیکم ښه جی او په الف او حمزه کې فرق وي په الف او حمزه کې فرق وي ځکه چې الف همیشه ساکن وي الف دا همیشه ساکن وي او د دې الف په ویلو کې جبله جټکا نه ورکول کېږي جبله مونږ جټکا نه ورکو لکه ګورئ مونږ داسې وایو قال وګورئ دا الف ساکن دی د باندې حرکت نشته د باندې نه زبر شته نه زیر شته نه پیش شته نه دا ساکن دی درې واڼه پکې نشته نو دا بالکل نرم ویلی کېږي بالکل نرم ویلی کېږي په ده باندې جزم هم نشته عام ساکن دی جزم والا ساکن نه دی عام ساده ساکن دی نو دا وګورئ ویلی کېږي قال اوس که چېرته مونږ په دې الف باندې حرکت راولو که نه نو دا الف به بیا حمزه ویلی کېږي ګورئ دام الف دی دام الف دی دا دواړه الف دي خو چې په دې الف باندې زبر راغی که نه نو دا به اوس مونږ الف نه وایو دې ته به بیا مونږ حمزه وایو حالانکې د ده په شانتې شکل دی د دې الف په شان شکل دی خو دا اوس مونږ سره حمزه دی که چېرته په ده باندې زیر راغی نو دا به بیا هم حمزه وي که په ده باندې پیش راغی دا به بیا هم حمزه وي او که په دې الف باندې جزم راشي دا به بیا هم حمزه شي خو که نه پې زبر وي نه زیر وي نه پیش وي او نه پې جزم وي نو ده ته بیا مونږ الف وایو ٹھیک شو جی نو د حمزه دوه شکلونه دي یو دا شکل دی او یو د الف په شکل کې دی زبر زیر پیش یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش د ته موږ متحرک وایو او دې الف ته موږ ساکن وایو چې کله پې جزم وي او دې الف ته موږ ساکن وایو خو دا ساکن چې دی دا نرم ویلی کېږي دا زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش والا او یا دا جزم والا دا دې حمزه له جټکه ورکولی کېږي او چې کم باندې نه جزم وي نه پې حرکات وي زبر زیر پیش دام پې نه وي نو دا الف بالکل نرم ویلی کېږي جبې له پکې جټکه نه ورکولی کېږي ټیک شو جي نو موږ ته دغه وایي چې په الف او په حمزه کې فرق دا وي چې الف همیشه ساکن وي یعنې سم پې نه وي او د دې الف په ویلو کې جبې له جټکه نه ورکولی کېږي ټیک شوه جبې له جټکه نه ویلی کېږي لکه دا قاله دی نو دا اوس قلم نه ویلی کېږي او قلم نه ویلی کېږي قلم نه ویلی کېږي او قلم نه ویلی کېږي بلکې نرم ویلی کېږي قاله ټیک شو جي او ډېر په اسانه او په نرمۍ سره ادا کېږي دا الف صحیح شوه او چې کم د الف په شکل کې د الف په شکل کې متحرک وي یعنی حرکت وي پې زبر وي یا زیر وي یا پیش وي یا دو زبر وي یا دو زیر وي یا دو پیش وي او یا ساکن وي یا متحرک وي او یا ساکن وي او په ویلو کې جبې له جټکه ورکولی کېږي نو بیا دا حمزه وي دا بیا څه وي حمزه وي چې په ویلو کې جبې له حرکت یا جټکه نه ورکولی کېږي که نه او متحرک هم نه وي او ساکن هم نه وي نو دغه ته به موږ الف وایو او چې کله یا متحرک وي همدغه الف متحرک شي یا په ده باندې جزم راشي ساکن شي نو دغه الف په ویلو کې جټکه خوري ټیک شوه لکه امره کې دا حمزه وګورئ په ده باندې حرکت دی نو دله اوس موږ جټکه ورکو امره او دا سأله دی سأله نو وګورئ په ده کې دا سأله دا قراءه دی قراءه ته وګورئ دلته کې دا
په د باندې حرکت دی رأسن 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 او ګورئ دلته کې د رأسن کې جټکه خوري که نه دا حمزه دا الف پکې حمزه دا حمزه پکې جټکه خوري او په قاله کې دا حمزه دا الف جټکه نه خوري نو چې کله جټکه نه خوري که نه نو دغه وي الف وي او چې کله جټکه خوري او د الف په شکل کې وي نو هغه ته بیا موږ حمزه وایو هغه الف نه وي ټیک شوه نو رأسن دغه شان بؤسن دی بؤسن کې دا وګورئ دا او ذئبن کې دا وګورئ نو دغه حمزه دی ٹھیک شو جی نو حمزه او الف کې فرق دا دی چې حمزه باندې نه حرکات وي حرکات زبر زیر پیش ته وي یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ته وي ٹھیک شو نه په حرکات وي او نه په جزم وي ګورئ دا اوس الف ته نه په د باندې زبر زیر پیش او جزم شته ٹھیک شو نه په زبر زیر پیش ته او نه په جزم شته نو دا موږ سره الف ته الف اوس هم دقه د الف په شکل کې موږ واغستو خو په د باندې یا زبر راغی یا هم په دې الف باندې زیر راغی یا هم په دې الف باندې پیش راغی یا هم په دې الف باندې جزم راغی نو دا اوس موږ سره الف نه دي دته موږ حمزه وایو حمزه ٹھیک شو جی نو امید دی تاسو په دې سبق باندې پوه شوي کوشش وکړو چې دا موږ یو فایده ځان له بیله ولیکو او مختصر سبق جوړ کو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام